چارسده کې د وسلوالو برید کې یو پولیس عسکر وژل شوی. د چارسدې پولیسو د دې پیښې پخلی کړی وای چې دا پیښه تورنځی په مفتي آباد سیمه کې هغه مهال رامنځته شوې ده چې کله د بلال جان په نوم یو پولیس عسکر د ځانګړي ډیوټۍ په لړ کې چارسدې ته روان او په لاره کې پرې وسلوالو ډزې وکړې. د چارسدې د پولیسو د ویان لخوا په بیان کې ویل شوي چې پیښه کې پولیس عسکر بلال جان وژل شوی او وسلوال له برید وروستو تښتېدلي دي. په سمدستي توګه د دې برید ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې، خو په دې وروستو کې چې خیبر پښتونخوا کې به پولیسو څومره بریدونه شوي، هغې کې د زیاترو ذمهواري وسلوالو ډلو ټي ټي پي او داعش خراسان په غاړه اخیستې ده. د وژل شوي پولیس عسکر بلال جان په هکله معلومه شوې ده چې هغه د عثمانزی سیمې استوګن و او په منډه هډورس کې ډیوټي ترسره کوله. د چارسدې د پولیسو مشر یا ډي پي او سهیل خالد خان په خپل یو بیان کې په دې پیښه د خفګان څرګندونه کړې ده او وایي چې پیښه کې ککړ کسان به زر گرفتار او د سخت سزا سره به مخ شي. په دې وروستو کې خیبر پښتونخوا کې په پولیسو د بریدونو لړۍ یو وارې بیا چټک شوې ده او د 2 ورځې وړاندې خو ډېر اسماعیل خان کې د نامعلومه وسلوالو په برید کې یو پولیس عسکر محمد اسلم هغه مخال وژل شوی چې هغه له کوره ډیوټۍ ته روان و. تحریک طالبان پاکستان د دغه پیښې ذمهواري منلې وه. تر دې وړاندې د سپتمبر په 2مه د رابند سیمه کې یو پولیس اهلکار وژل شوی او د دغه پیښې ذمهواري خو طحریک طالبان پاکستان منلې وه. دا د حکومت سره د مذاکراتو په مخال د ټي ټي پي د اعلان شوي ډزبندۍ وروسته لومړی ذمهواري وه. د خیبر پښتونخوا د پولیسو د شمیرو تر مهه د روان کال جولای د میاشتې پورې په صوبه کې د هدفي وژنو په پیښو کې 55 پولیس افسران او عسکر وژل شوي دي. د پولیسو نه ترلاسه شوو شمیرو تر مهه په وژل شوو پولیس افسرانو کې 2 انسپکټران، 2 اسسټنټ سب انسپکټران، 15 ایسایي افسران، 3 حوالداران او 3 څلوېښت اسپیان شامل دي. د پولیس ریکارډ ښایي چې د پیښو کې تر ټولو زیات 11 پولیس افسران او سپیان په ډیر اسماعیل خان کې وژل شوي او بیا ورپسې پیښور کې د یو انسپکټر او اس ایچ او په ګډون 6 افسران او سپیان وژل شوي دي. په دې وروستو کې په اسلام آباد کې د څېړنې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز خپل یو ریپورت کې ویلي چې د 15 اګست 2021 نه تر 16 اګست 2022 پورې په پاکستان کې 2.5 ترهګر بریدونه شوي، 433 کسان پکې وژل شوي او 219 پکې جوبل شوي دي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400